الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ویل منګه کوز شئ د دې جنت نه پس که چېرته راشي تاسو ته زما د طرف نه هدایت، نو چا چې تابعداري وکړه د هدایت زما، نو نه به وي هېڅ یره په دوی باندې او نه به دوی غمجن شي. دا بل علاج دی د تقصیر د معاف کولو. چې آدم علیه السلام نه تقصیر شوی او غلطي دې شوې وه، نو د هغې دپاره بل علاج ښیي او جنت ته د واپس کېدو نور اسباب ښیي. هغه دا دي چې تاسو کوز شئ د دې جنت نه دنیا ته لاړ شئ، نو ستاسو معافي به وشي او تاسو به بیا جنت ته واپس راشئ، په شرط د دې چې که په دنیا کې تاسو ته هدایت راغی، هدایت چې دی هغه کتابونه دي د الله تعالی او پیغمبران دي، دا راشي، نو چا چې د هغې تابعداري وکړه د دغه هدایت، نو په هغو به نه یری نه به غمجن شي. نو پته ولګېده چې دنیا ته راتلل د آدم علیه السلام هغه یقیني شو، او بیا دنیا ته به الله پاک پیغمبران رالیږي او کتابونه به رالیږي، د آدم علیه السلام نسل به زیاتیږي، اولاد به هغه د شمار نه بهري. کوم کسانو چې د آدم علیه السلام په اولاد کې د دغه هدایت تابعداري وکړه، جو هغو به کامیاب شي، بیا به واپس جنت ته ځي. کوم کسان چې هغوی دغه خبره نه مني، د پیغمبرانو خبره نه مني، د الله خبره نه مني، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، هغه کسان چې کافر دي او تکذیب کوي زمونږ د آیاتونو، زمونږ آیاتونه دروغجن ګڼي، اولئک اصحاب النار، دا کسان به خاوندان د اوری هم فیها خالدون، چې دوی به په هغې کې همیشه وي. نو چې چا خبره ومنله جو هغه کامیاب شو، چې چا ونه منله د هغوی ځای دوزخ دی، بیا به جنت ته واپس نه ځي بلکې جهنم ته به ځي. اهبطو قلنا اهبطو، دا اهبطو یې دوباره ووی، د کوزېدو حکم یې وکړو. د دې یوه وجه دا ده، مخکې هم ویلي وو چې تاسو کوز شئ، دلته بیا وایي قلنا اهبطو، موږ وایو چې کوز شئ. نو یوه وجه دا ده چې په منځ کې څه لږ وخت تیر شو، د هغې نه وروستو بیا خپل مقصد ته واپسي ده، الله د طرف نه حکم وشو چې کوز شئ. دغه رنګې وروستو چې کوم حکم هغه راځي، نو هغه حکم په دې باندې مرتب کیږي. تاسو کوز شئ، ولې کوز شئ؟ د دې دپاره چې تاسو ته هدایت راشي، کتابونه راشي، پیغمبران راشي، نو که تاسو د هغو تابعداري وکړه نو کامیاب به شئ، بیا به نه په تاسو باندې یری نه به غمجن یې. نو مخکې هم د کوزېدو حکم کړی او هلته یې د توبې خبره هم کړوه. نو دا وهم پیدا شو چې کله توبه قبوله شوه، نو کیدی شي چې بیا د کوزېدو دا حکم منسوخ شوی چې بیا دنیا ته مه کوزېږئ. نو دلته بیا ووی قلنا اهبطو، موږ وویو چې کوز شئ. آدم علیه السلام او د هغه اولاد حوا او بیبي دا ټول کوزېږئ. نو معافي خو درته وشوه، تاسو معاف شوئ، لیکن د جنت نه کوزېدل چې دي دا لازمي دي، دا به خامخا کوزېږئ تاسو. یو انسان نه غلطي وشي، ګناه ترې وشي، هغه که معاف هم شي، خو د ګناه او د دې غلطۍ خپل اثر وي. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی زهر وخوري، بیا زر توبه وباسي، توبه یې قبوله هم شي. زهر چې خوري دی خودکشي کوي، خودکشي حرامه ده، دی لا مړ نه دی او زر یې توبه وویسته چې دا خو غلط کار وکړو، ځان مې مړ کړو، او توبه د ده قبوله هم شي، خو بیا هم هغه زهر خپل هغه اثر چې دی هغه ښیي، هغه به دی پاتې کېږي نه، مري به. نو دغه شانتې د دې ونې په خوراک کې چې آدم علیه السلام دا ونه وخوړه، هغې خپل تاثیر وکړو، د جنت نه یې راکوز کړو، جنت نه یې محرومه کړو.
په دې کې هم د الله پاک حکمت او الله پاک خپله وعده پوره کوله. ځکه مخکې د دې آیتونو په سر کې وي انی جاعل فی الارض خلیفه، یقینا زه تا ګرځوم په دې ځمکه کې، تا جوړوم په ځمکه کې خلیفه. نو په ځمکه کې به خلیفه جوړوم، نو ځمکې ته به یې خامخا رالیږه. لیکن کله که یو انسان په اخلاص سره توبه وباسي نو الله پاک ورته دغه د ګناه هغه اثر چې دی هغه هم کله ختم کړي. آدم علیه السلام چې بیا وروسته راغی دنیا ته، بیا خوشحاله په دنیا کې، بیا خوشحاله د هغه اولاد هم خوشحاله دی. دلته چې یو سړی بیا هېڅوک بیا مرګ ته نه دی تیار چې زه بیا مړ شم او بل ځای ته لاړ شم، په دې دنیا کې خوشحاله. بعض علما وایي چې مخکې کوزېدل چې و حکم د کوزېدلو چې کوز شئ، هغه مطلب دا و چې د جنت نه اسمان ته کوز شئ. او دلته چې بیا وایي قلنا اهبطوا منها جمیعا، کوز شئ د دې نه په جمع باندې، نو د دې مطلب دا دی چې کوز شئ د اسمان نه ځمکې ته، دا مطلب دی. نو هر کله چې تاسو ته راشي زما د طرف نه هدایت، نو چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت، نو یره په هغو باندې نه وي، غمجن په هغو نه وي. فاما یاتینکم، که چېرته راشي تاسو ته، هر کله چې راشي تاسو ته، نو په دې کې شک دی چې دا خو د خدای کلام دی، الله پاک دا هر څه معلوم دی، هغه په دې باندې شکی نه دی چې یا به ځي یا به نه ځي. هغه ته معلومه ده چې زه به پیغمبران لیږم بیا به نه لیږم، هغه ته دا معلومات دي. په هر څه باندې عالم دی. لیکن دا اما دا د شک دپاره راځي، دا یې ځکه راوړ چې په الله باندې څه فرض خو نه دي چې خامخا به پیغمبران لیږي او کتابونه به لیږي. خو که درو مې لیږل احسان مې د باندې وکړو د آدم علیه السلام اولاده، نو چا چې بیا د هغې تابعداري وکړه د دغه کتاب او د دغه پیغمبرانو، نو بیا به په هغو باندې یره نه وي، خفه به نه وي، غمجن به نه وي. دلته نسبت د هدایت چې کوم دی هغه ځان ته کړ دی. فمن تبع هدایا، چا چې تابعداري وکړه زما د هدایته، زما د هدایته. الله پاک فرمایي نو دا ځکه چې هدایت هغه د خدای په دربار کې قبول دی چې د خدای د طرف نه چې د ځان نه څه خبرې جوړوي، ځان هدایت جوړوي، هغه نه قبلېږي. هدایت به د خدای د طرف نه. هدایا یا د تعظیم دپاره چې دا کار د هدایت چې دی دا عظیم الشان دی، الله پاک خپل ځان ته نسبت وکړو. نو چا چې تابعداري وکړه زما د دې هدایته، یعنی زما کتابونه ومنل، زما پیغمبران هغه ومنل، د هغو احکامات قبول کړه، نو یره به پرې نه وي د آینده لپاره. یره چې کوم دی هغه وروستو زمانه کې چې څه پېښېږي د هغې نه سړی یېرېږي. حزن چې دی ولا او نه به دو غمجن وي ولا هم یحزنون، نه به دو غمجن وي. حزن چې دی په هغه کار باندې چې مخکې تېر شوی، یو کار مخکې تېر شوی تکلیف ته رسېدلی، په هغې باندې سړی غمجن وي. نو په دنیا کې څومره زندگی تېره کړله نو په هغې به هم غمجن نه وي، او بیا وروستو به هم دو ته دا خوف او یره نه وي چې زموږ به څه انجام وي. بس د دو انجام به ښه وي، د پیغمبرانو خبره ومني او د کتابونه د الله پاک ومني، نو د دو به ښه انجام وي. او دلته دا خوفون چې کوم دی دا یې نکیره ذکر کړله، فلا خوفون علیهم، نه به یره په دو باندې. خوفون باندې له پاسه دوه پېښونه دي، دا نکیره ده، تنوین پرې راغلی دی. نو هیڅ قسمه یره به په دوی باندې، فلا خوف علیهم، هیڅ قسمه یره به پرې نه وي، نه به د مرګ په وخت کې، نه به د قبر په وخت کې، نه به د قبر نه راپاڅېدو په وخت کې، نه په میدان محشر کې، او نه د تقسیم د عملنامو په وخت کې، نه د میزان په وخت کې، نه د صراط په وخت کې، پل صراط هیڅ ځای کې به په دوی باندې یره نه وي. نو دا دوه څیزونه انسانانو ته مطلوب وي. هر سړی دا کوشش کوي چې زما دا زندگی په امن شي، او ما ته یره نه وي، ما ته چې څه میلاو شوي دي په دې کې څوک لاس نه وهي، زه دا مناسي ما په ارام یم. دا هر سړی غواړي چې یره را باندې امن ما ته. نو الله پاک ورته طریقه وښودله، که تاسو امن غواړئ، خوشحالي غواړئ، هغه په دغه کې ده. تاسو ته به الله پاک پیغمبران را لیږي او کتابونه به را لیږي، حق ومنئ او په هغې باندې خپله زندګي تېره کړئ. هېڅ قسمه یره او غم او خفګان دا به نه وي. هر سړی د دغې لپاره منډې ته وهي که نه چې ما ته امن حاصل شي او په ما باندې څه یره نه او هغه کسان چې هغه کافر دي وکذبوا بآیاتنا او دروغجن کوي زموږ آیتونه،
اولئک اصحاب النار، دا کسان خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون، دو به په هغې کې همیشه وي. نو په دې آیات کې ترهیب دی، یره ورکول دي د اور نه په سبب د کفر او د تکذیب. او په دې ترغیب او ترهیب کې مقصد دا دی چې د الله په کتاب باندې عمل وکړي، دا خلق هغې ته دعوت دی. نو کوم کسان چې هغه انکار کوي او تکذیب کوي د خدای د آیتونو نه، نو دو ناکامه خلق دی، دا به دوزخیان وي، همیشه به یې په هغې کې. بې آیاتنا زمونږ په آیاتونو باندې. آیات چې کوم دی قرآن کې په یو څو معنو باندې راځي. یو د قرآن آیاتونه دې ته وایي. کوم کسان چې هغه کفر وکړو او تکذیب یې وکړو زمونږ د آیاتونو نه، یعنې د دې آیاتونو نه چې کوم قرآن کې دا کوم آیاتونه دي د دې نه تکذیب وکړو، دا یې دروغجن وګڼل، دا یې نه منل، انکار یې وکړو، نو دا کسان دوزخیان دي. دویم د آیات معنا چې دا معجزات دي. قرآن کې دا آیات معجزات په معنا باندې هم استعمالېږي چې څوک انکار کوي او تکذیب کوي زمونږ د معجزاتو نه. کوم پیغمبران چې موږ لېږلي دي هغو سره کوم معجزې دي هغه پیش کړي او دا خلک یې ونه مني، دغه کسان چې دوزخیان دي، دو به هغې همیشه وي. دریم چې کوم دی آیات د الله تعالی د قدرت نښې، الآیات الکونیه، دا غیر چاپیره د الله پاک د قدرت نښې دي، دا ټول کائنات، دا غرونه، غارونه، دا سیندونه، خوړونه، دا باغونه او دا ځمکه او اسمان غیر چاپیره چې څومره زمونږ ته په نظر راځي یا نه راځي، دا ټول چې کوم دي دا آیات دي د خدای پاک د قدرتونو نښې. آیا نښې ته وایي، نښه. نو آیات چې کوم دی هغه نښې، نو د خدای پاک د قدرتونو نښې دي. نو چې د دې نه تکذیب کوي، دا نه مني، دا دروغجن ګڼي، نو دا کسان دوزخیان دي. اوس دلته بیا دا ونه وي چې ومن لم یتبع هدایا فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دغسې وي څوک زما د هدایت تابعداري وکړي نو په هغو به یره نه او هغو به نه غمجن وي. خدای بیا ونه وي چې ومن لم یتبع هدایا، څوک چې تابعداري ونه کړي زما د هدایت، دغسې الفاظ یې دي. دا ځکه چې د دې نه ماشومان وځي، دیوني ته وځي، هغه کسان چې هغو ته دعوت نه دی رسېدلی. اوس هغه د خدای په هدایت چې خدای پاک کوم کتابونه رالیږل دي، پیغمبران یې رالیږل دي، کوم احکامات چې رالیږل دي، که مونځ، روژه، حج، زکات وغیره، په دې باندې خو عمل ماشومان نه کوي که نه، هغو پرې عمل نه کوي، خو هغه ته یې وواده ځکه چې هغه مکلف نه دي. دغسې لیوني دي، هغه ته یې وموځي ځکه هغه هم مکلف نه دي. یا هغه کسان چې هغوی ته دعوت رسېدلی نه وي. په دنیا کې داسې خلک وایي چې هغو ته دعوت نه رسېدلی، هغه ته یې هم وواده. نو کوم کسان چې دغه نه مني، تکذیب کوي، نو دا دوزخیان دي، هم فیها خالدون، دو به هغې همیشه. دا د الله تعالی اټله فیصله ده چې الله وایي چې کتاب او رسول مې در ولېږه، نو چا چې خبره ومنله جو هغه جنتي دی، چې څوک نه مني نو هغه جهنمي دی. نو دا یې لنډ حاصل دی. بس په دغې دی هر انسان چې کوم دی ځان ته دي په قرآن باندې هغه دی برابر و، د قرآن په احکاماتو باندې د پیغمبر خبره یې منله، نو دی کامیاب شو. کوم کسان چې هغه نه مني دا خبره، نو بس په هغې دې ځان وتړي، دی ناکامه دی، دی دوزخي دی. نو حدیث کې راځي اما اهل النار الذین هم اهلها فانهم لا یموتون فیها. جهنمیان چې دي هغه به په جهنم کې همیشه دپاره اوسېږي، همیشه دپاره، د هغې نه دو وتې نه شي، نه به په هغې کې مري او نه به ژوندي. نو ژوند یې د ژوند په جوړ باندې نه دی، فایدهمند ژوند یې نشته. لیکن څه خلق داسې دي چې حدیث وروسته راځي چې هغوی به په خپلو ګناهونو چې کوم دی د خپلو ګناهونو د وجې نه جهنم ته ګزار کړی شي، بیا به هلته مړه شي تر دې پورې چې سکاره به شي. د هغې نه وروستو به د هغوی دپاره شفاعت او سفارش اجازت ورکړی شي، هغه به راوځي. کوم چې کافر دي بالکل خبره نه مني، هغه پکې همیشه پاتې شو. بعضې هغه دي چې مسلمانان دي او ګناهونو د وجې نه جهنم ته تللي، نو هغه کسان به بیا ترې راوځي. نو قلنا اهبطوا منها جمیعا، ووایې موږ چې کوز شئ د دې جنت نه په جمع، فاما یاتینکم مني هدن، پس هر کله چې راشي تاسو ته زما د طرف نه هدایت، نو چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت، فلا خوف علیهم، نه به یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، نه به دوی غمجن شي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، هغه کسان چې هغوی انکار کوي او تکذیب کوي، دروغجن ګڼي آیاتونه زمونږه، اولئک اصحاب النار، دا کسان خاوندان د اور دي، هم فیها خالدون، دوی به په هغې کې همیشه وي.
ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا يسر لي أمري واحلل عقدة. صلى الله تعالى على خير.